اصل کې امن او امان صورتحال هم خراب دی، ګرانۍ او مهنګايي هم خلک تنګ کړي دي، خلک مایوسه خو دي، دا قوم مایوسه دی. خو جماعت اسلامي د قوم له یو جذبه ورکوي، یو حوصله ولا ورکوي، او ان شاء الله دا قوم به روزي الیکشن کې به ان شاء الله ایسه مخ. نو د ملک کې انتخابات چې دي د اسلامي انتخابات دي، د اسلامي آئین لاندې انتخابات کیږي، او د هغې وجه چې دی نو دا نه ده چې کومه تاسو بیان کړه، د هغې نور وجوهات کې مخکې د دهشتګردۍ یو لهر و، او موږ دا غواړو چې په دې ملک کې د امني او سلامتي دي وي، خلکو ته د تحفظ فراهم شي. جماعت اسلامي کې د امیدوار دپاره اربپتي کېدل ضروري نه دي، ډرګ مافیا او لینډ مافیا مالک ضروري نه دی، او داسې کس ضروري نه دی چې هغه چې دی د هغه د خاندان یو تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف ما د جماعت اسلامي مرکز کې موجود یم. جماعت اسلامي په صوبه کې د امیدوارانو اعلان وکړو. موږ سره صابر حسین اوان صاحب موجود دی. دوی نه به پوښتنه کوو د دې الیکشن به دی د کومې حلقې نه کوي. سر ډیره مننه، او دا راته وایي الیکشن به د کومې حلقې نه کوي، مقابله مو چا سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د وخت جماعت پی کې 75 نه امیدوار جوړ کوم، او پی کې 75 کې به ان شاء الله الیکشن کوو. مختلف خلک به وي، کینډیډیټ خو لا فعل واضح نه دي، او چې څوک هم وي نو مقابله به یې که خیر یې کوو ان شاء الله. دا خو د مقابلې میدان دی، او چې ورته کوشش پته ولګي. څه ګڼئ دا کوم صورتحال چې دی د امن ومان په دې کې به الیکشن هغه شان وشي څنګه به چې مخکې کېدو، یا څنګه چې تاسو توقع لرئ؟ اصل کې امن او امان صورتحال هم خراب دی، ګرانۍ او مهنګايي هم خلک تنګ کړي دي، خلک مایوسه خو دي، دا قوم مایوسه دی. خو جماعت اسلامي د قوم له یو جذبه ورکوي، یو حوصله ولا ورکوي، او ان شاء الله دا قوم به روزي الیکشن کې به ان شاء الله ایسه مخلي. او د جماعت اسلامي چې کوم ناره چې حل صرف جماعت اسلامي، نو دا به ان شاء الله ثابتېږي، او قوم به ان شاء الله دا نو ټول ازما وکړل، ټول یو قتل، او چاته خیر نه دی ملو شوی. جماعت چې کوم خدمت کوي، جماعت چې کوم هر فیلډ کې همیشه ولاړ وي، دا به ان شاء الله په دې الیکشن کې که الله پاک وکړه او د قوم زموږ ملګرتیا وکړه، نو د قوم له به ان شاء الله موږ خوشحالي راوړو، امن به راوړو، او دلته به د عدل او د انصاف نظام قایمېږي ان شاء الله. څه ګڼئ ستاسو چې کومه حلقه ده په دې باندې چې مخکې څومره امیدواران هم کامیاب شوي دي، ولس د دې نه خوشحاله دی که نه؟ نو ولس دلته خو دا دوه پیرې پی ټي آی کینډیډیټ اشتاق ورمټ صاحب کامیاب شو، آی جي کله کامیاب به شو، نه پس بیا هغې نو، او بس هم بهر وزارت کې مصروفیات او یا حلقې نه بهر اعتباد کې رهایش و، نو حلقې عوام خو سچ خوشحاله نه دی، هغې خو کلیر ده. خو دا خو یو الیکشن دور دی، الیکشن کې بیا کوم طرف ته ماحول جوړ شي، او ماحول خپل خلک ګوري، خپل کینډیډیټ ته او افراد ته. نو هغه چونکې د پی ټي آی هوا وه، پکې اشتیاق ورمټ صاحب 2 ځل ګټلې وه، او دې ځل ان شاء الله موسم او حالات بدل دي. صحیح سرمنه. کتونکو موږ سره بهرالله ایډوکیټ صاحب موجود دی. بهرالله صاحب ستاسو ډیره مننه، او دا راته وایي ستاسو حلقه کومه ده، کومې حلقې نه الیکشن کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د جماعت اسلامي رضا پېښور امیر یم. موږ نن د 15 قومي او د 14 صوبایي حلقو انتخابي چې کوم زموږ امیدواران دي هغه اعلان کړه، او زه قوم ته ستا په ذریعه باندې دا پیغام وکړم چې دې وخت کې قوم د ځان د سابقه لوټیرو د ډاکوانو چې کومه د ملک لوټ کړي د هغې نه د ځان وساتي، او قوم سره واحد آپشن دې وخت کې پاتې دی جماعت اسلامي. موږ په دې فیلډ کې انتهایي امانتدار او دیانتدار امیدواران هغه میدان ته کوز کړي دي، او قوم سره د جماعت اسلامي په صورت کې داسې یو لیډرشپ به راشي چې پاکستان به انشاءالله جماعت اسلامي د دلدل نه وباسي، د قرضو نه، د آی ایم ایف د غلامۍ نه، د بېروزګارۍ نه، د لوډ شیډینګ نه، د مهنګایۍ نه به انشاءالله موږ دا ملک بار کوو. جماعت اسلامي د امیدوارانو انتخاب په کوم بنیاد باندې وکړو؟ جماعت اسلامي کې د امیدوار دپاره اربپتي کېدل ضروري نه دي، ډرګ مافیا او لینډ مافیا مالک ضروري نه دی، او داسې کس ضروري نه دی چې هغه چې دی د هغه د خاندان یو تاریخ وي. جماعت اسلامي خپل کارکنان او خپل امیدواران په میرټ باندې ودروي، او د خپلو خلکو نه په هغې کې رایې اخلي، انتخاب کېږي لاندې سطح باندې، او د هغه انتخاب په سطح کې مونږ دا ټول امیدوارانو درود چې په هغې کې زمونږ صابر حسین اوان صاحب د پي کې 75 نه زمونږ امیدوار دی، افتخار صاحب دی، خالد ګل صاحب دی، طاهر زرین بھائی دی، دا شان ارباب ماجد دی، دا شان عتیق الرحمن صاحب دی، دا شانتې نصر من الله دی. دا امیدواران چې دي دا کارکنانو منتخب کړي دي. دې کې د چا د رشته دارۍ په بنیاد، د چا د پیسو په بنیاد، د چا د اقربا پرورۍ په بنیاد باندې څوک نه منتخب کېږي. جماعت اسلامي کې دننه میرټ دی، جمهوریت دی، او قوم ته هم پکار دی چې داسې یو جماعت مخې ته راولي، اقتدار ورکړي چې هغې کې دننه دیانت هم وي، امانت هم وي، او جمهوریت هم وي. ډېره شکریه. په ملک کې یو تنظیم سرګرم دی، هغه جمهوریت نه مني. بیا یو په خیبر پښتونخوا کې بیا په خصوصي قبایلي ضلعو کې جمهوریت نه مني، یو جماعت یې ټارګېټ کړی. آیا جماعت اسلامي ته هم د دغسې قسمه هغه تریټس مخه شته که نه؟
1973 آئین کې چې قرارداد مقاصد کله بحث شو کنه نو په هغې کې قرآن او حدیث د ملک سپریم لا ده نو دې ملک کې انتخابات چې دي د اسلامي انتخابات دي د اسلامي آئین لاندې انتخابات کېږي او د هغې وجه چې دی نو دا نه ده چې کومه تاسو بیان کړه د هغې نور وجوهات کې مخکې د دهشتګردۍ یو لهر او موږ دا غواړو چې په دې ملک کې د امن او سلامتي دي وي خلکو ته تحفظ فراهم شي صحیح شو مننه